السلام علیکم. تاسو ګورئ شاه الکتریکل اکیډمي. نننی چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د فیوز. لکه فیوز څه شی دی او د په الکتریکل کې څه کار کوي. صحیح ده. لکه فیوز چې کوم دی که نه، فیوز اصل کې لګي د څه دپاره؟ د پروټیکشن لپاره. د څه دپاره لګي؟ لکه پروټیکشن. څه ته وایي؟ حفاظت ته. لکه حفاظت ته څه شي کوي؟ د الکتریکل کې د شارټ سرکټو، صحیح ده که نه، اوورلوډ، ټیک شو، ارتھ لیکیج، ٹھیک ده. او د دې نه علاوه چې کوم دی فیز ټو ارتھ ډیفرنس، فیز ټو ارتھ شارټ سرکټو، ٹھیک شو. مختلف سیزونه داسې کېدای شي چې هغه مخکې ابنارملی حالت راشي. ابنارمل مطلب دا چې د معمول نه عام طور کم الکتریکل زموږ یو لوډ چلی او په هغې کې څه چینجینګ راشي، د څه وجې نه څه مسله مخکې راشي او هغه چینجینګ راشي، نو د هغې د وجې نه به څه چل کېږي؟ هلکه امپیر به انکریز کېږي. څه چل به کېږي؟ امپیر به انکریز کېږي. ښه، نو چې کله امپیر انکریز شي نو مطلب دا دی چې مخکې مسله څه شوه؟ ابنارمل شوه. نو فیوز به بیا څه چل کوي؟ فیوز به زمونږ سرکټ علاحده کوي د څه شي نه؟ د سپلای نه. چېرې ته مخکې نوره سپلای مه ورکوه، مخکې څه مسله داسې نه چې هغه لوډ څه شي اوس وځي. اوس به تاسو دا وایئ چېرې فیوز ته څنګه پته ولګېده چې مخکې مسله ده، ټیک شو. دته چا ووایي نو ګوره هغه به څنګه پوهېږي؟ دلته اوس ګورئ مثال کې طور پر دا زموږ سره یو فیوز دی. ځکه ووایم چې دلته کې یو عام مونږ خپل کیبل لاخلو 329 کیبل جو د تاسو وایي، ٹھیک شو. لکه دا 329 نه دی، دا 3.029 دی. که په دې څوک نه پوهېږي چې 329 څه ته وایي، 729 څه ته وایي او دې ته دا نومونه ولې وایي، نو لاړ شئ په یوټیوب باندې په شاه الکتریکل اکیډمي باندې وګورئ، هلته سرچ کوئ په یوټیوب، تاسو ته به راشي په ډیټیل سره هغه وګورئ چې یار دا 329 څه ته وایي، 729 څه ته وایي. او د دې نه علاوه مونږ کیبل چې په ایم کې اخلو هغه څه، نو هغه به تاسو په هغې کې په ډیټیل وګورئ. دلته کې اوس وګورئ دا 3 نه مطلب دا دی چې دا 3 تاره دي او د 0.029 نه مطلب دا چې دا دې سایز دی. نو دلته کې مونږ دا 329 کیبل چې کوم دی دا د څه دپاره استعمالو؟ دا مونږ استعمالو د 5 نه واخله میکزیما د 7 امپیر پورې، ټیک شو، چې د دې نه دومره کرنټ دي د هغې دپاره یې مونږ استعمالو. نو اوس ګورئ فار ایګزامپل ما ووایي چې یاره زما سره 5 امپیر دپاره دا زه استعمالوم یو کیبل چې په دې کې په 329 کیبل کې څومره کرنټ ټریول کولی شي؟ 5 امپیر. نو 5 ډیوایډ بای 3 کا، ټیک شو، نو 1 پوینټ سمثینګ راځي، ټیک شو. فار ایګزامپل زه اخلم 1.7، نو 1.7 امپیر څه شو پر کیبل. ولې؟ لکه کیبلې پکې څو دي؟ 3 دي پکې، ټیک شو. نو 1.7 په دې باندې شو، 1.7 په دې شو، 1.7 په دې شو، 3 شو. نو د دې یو امپیر څونه شو؟ 1.7 شو. نو مثال کې طور پر زما سره دلته کې یو لوډ لګېدلی دی، زه وایم چې زما سره یو غټ لایټ لګېدلی چې د هغې کرنټ څونه دی؟ 1.5 امپیر. کرنټ څومره اخلي؟ 1.5 امپیر اخلي. دلته کې په دې ما ولګو څه شی؟ یو فیوز مې ولګو. په فیوز کې ما کم تار واچو، په دې کې ما تار واچو، د دې 3 واڼو نه ما یو تار راواغېستو، هغه مې په دې فیوز کې ولګو. نو دا څونه امپیر برداشت کولی شي؟ 1.7 امپیر، ټیک شو. لکه دې ځای پورې پوه شوئ. اوس ګورئ دا زما سره یو ګرم تار دی او دا ما سره یو یخ تار دی، نیوټرل، ټیک شو. اوس چې دا لایټ کله آن کېږي که نه، دلته کې کې بټن لګېدلی ده. اوس دا لوډ چې کوم دی دا د پیپ سره ټچ شوی دی یا لیکیج پکې راغلی یا یو شارټ سرکټ پکې راغلی، مسله راغلی ده. نو دلته کې ما درته ویلي دي چې ګوره فیوز ته ما ویلي چې 1.7 امپیر نه ته سیوا شوې که نه، نو ته به بیا څه کېږي؟ ټریپ کېږي به، ته به دا تار کټ کړې. دا به ولې کټ کېږي؟ ځکه چې په ده کې کم ځګی دی که نه، د نه صرف 1.7 امپیر پاس کېدی شي. چې د دې نه سیوا کېږي نو دی به ګرمېږي، چې ګرم شي نو د دا تار چې کوم دی که نه دا به په دې منځ کې کټ کېږي. نو چې دا کټ شو نو مخکې لکه سپلای تلی شي، نه شي تلی. نو چې نه ځي نو سپلای دلته څه شوه؟ بنده شوه. نو مخکې چې ستا کم نقصان کېدو نو ته لاړ شه اوس وګوره چې یاره زما فیوز ولې کټ شوی دی، مخکې سپلای نه پرېږدي. ته به راشي دلته به چک کړي چې یاره مخکې زما بټن کې څه مسله ده، زما دلته چېرته یو فیز تار د بل فیز سره ټچ دی، د ارت سره ټچ دی، یا مطلب دلته کې فیز او نیوټرل یو بل سره یو ځای شوي دي، څه مسله شوي ده چې کرنټ د دې نه سیوا کېږي او زما سره دا
ځکه چې دلته کې کرنټ څونه دی 1.5 دی دلته د ما فیوز څونه لګولې 1.7 مې لګولې دا لږ غوندې سپیس په پکې ساتي ځکه چې په بعضې ټایم کې وولټیج کم اپ ډاون شي د هغې د وجې نه امپیر که معمولي سی وایي چې ستا فیوز بار بار څه کېږي نه خرابېږي ټیک ده لکه پوه شوی دې ځکه نو داسې چلو کو دی فیوز د پروټیکشن وکړو زما د لوډ ټیک شو نو اینی لوډ کېدی شي په آوټپوټ چې زموږ سره کم لوډ لګېدلي اینی لوډ کېدی شي نو تاسو د هغې خپل لوډ څه کولی شئ پروټیکشن کولی شئ په څه شي باندې په فیوز باندې ټیک شو نو فیوز زموږ سره یو داسې ډیوایس دی چې هغه د الکتریکل اپلاینسز یا لوډ یا پینل یا اینی چې زمونږ هوم اپلاینسز دي په هغې کې چې کوم دی د فیوز یو اهم رول دی چې هغه څه چل کوي هغه پروټیکشن کوي زمونږ د لوډونو زمونږ د وایرنګ د هغې پروټیکشن کوي چې کله دا ټریپ شي نو آوټپوټ چې زمونږ کم لوډ کنیکټډ وي هغه د ډیمیج کېدو نه سوځېدو نه بچ شي ځکه چې د فیوز به زه ووایم چې کوم میکزیمم قیمت دی نو 100 روپۍ دی یا 200 روپۍ دی یا 1000 روپۍ دی ټیک شو خو چې آوټپوټ په دې کم لوډونه لګېدلي فریج دی نور څه نو هغه په لکونو کې نو چې کله دا وسوځي که دا خراب هم شي نو مخې ته زمونږ د لکونو روپو چې کم اپلایسز لګېدلي کم لوډونه لګېدلي هغه څه شي بچ شي نو د دې وجې نه فیوز زمونږ د ټول سرکټو څه کوي پروټیکشن کوي حفاظت یې کوي نو که کم ملګري زمونږ په لیکچر زمونږ په دې ټاپک پوه شوي نو لازم زمونږ چې کوم چینل دی هغه سبسکرایب کړئ په بیل آیکن باندې پریس کړئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ انشاءالله موږ به نور کوشش کوو چې تاسو له ښې ویډیوګانې راوړو پر روان کې به موږ دا ته خبره کوو چې یاره دا فیوز بیا زموږ سره قسمونه څونه دي ټیک شو او اوس نن سبا د فیوز په ځای باندې زموږ سره څه استعمالیږي بریکر استعمالیږي نو بریکر ولې د دې نه بهتر دی بیا به په هغې باندې هم موږ خپل کلاس اخلو خو زیات تر ځایونو کې زموږ سره لکه ګورئ فیوز اوس هم یو ډېر اهم رول ادا کوي خاص کر په انډسټریلز کې نو فیوز هم زموږ سره یوز کېږي بریکر هم اوس فیوز او بریکر کې بیا څه فرق دی انشاءالله هغه به پر روان کلاس کې وایو هغې پورې السلام علیکم